یا د عرفه ورځې د پاره یو بل حدیث ارتوایم چې دا زمون او تاسو د پاکستان د اعلان مطابق د جمعې چې کوم را روانه جمعه ده یوم عرفه نهم ذل حجه دا هغه ورځ ده او دا امام مسلم امام ابو داود په صحیح ستو کې څلور کتابو ذکر کړی امام بخاری او امام نسائی نه علاوه د نور څلور روایت کړی دی امام مسلم روایت کړی امام ابو داود روایت کړی ترمذی روایت کړی ابن ماجه روایت کړی دا حدیث حضور مبارک سے فرمائی دا بل حدیث دی چې کوم یو انسان د عرفه په ورځ باندې د الله د رضا د پاره روزه ونسی احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده حضور مبارک سے فرمائی چې کوم یو انسان د عرفه په ورځ باندې الله د رضا د پاره روزه ونسی زما رب نه دا امید دی چې په دغه یو روزه باندې په دغه انسان ته یو کال تیر شوی یو کال را روان ټول ګناهونه الله معاف کړي. اوس دلته ذهن لا یو سوال راځي چې تیر شوی کال ګناهونه خو به موت کړي ځکه به راته الله تعالی معاف کړي نو را روان کال خو سره موت مندل نه دی را روان کال څه مطلب را روان کال خو موت یا نه ثوابونه کړي دي او نه ګناهونه کړي دي نو را روان کال او یو تیر شوی کال خو ټیک ده موت نه ګناه شوی نو را روان کال خو موت یا تیر کړم نه دی نو بیا څه مطلب دی مطلب د دغه حدیث دا دی چې چا دا روزه ونیوا یو کال را روان یا عمر کنفرم دی دی به یو کال خامخا ژوندی ګوره د عمر ضمانت هم په دې کې دی ته به یو کال ژوندی خامخا نو چې یو کال ژوندی نو ګناهونه بار نه وشي او ثوابونه بار نه وشي نو چې کوم ګناهونه نه وشي الله تعالی به هغه ته معاف کړي. نو مقصد دا دی چې انسان په عمر کې برکت هم اچي د یوم عرفه